بدايه والنهايه یو واقع بیانوي فرمایي دو صحابه راغلو یو صحابیم دعوه وکړه چې د الله پیغمبره دغه پلانکې ځمکه زما ده بل صحابیم راغی وی د الله پیغمبره دا زما ده د دوو صحابو په خپلو کې مکالمه شروع ده نبی علیہ الصلاۃ والسلام ورته فرمایي مفهوم مبارک داسې دی وی که کم یو کس د خولې په چلکتیا سره دا ځمکه وګټله او دا د ده نه وه نو د قیامت په ورځ به یو لیشت ځمکه چا د چا نه په ناحقه وګټله دغه ځمکه به الله رب العزت وله اوه توقه کې د ځمکې د اوه ځمکې به ده ته غاړې ته ور واچوي دواړه صحابه په جړا شو یو صحابي بیا بل ته وایي او بل صحابي بل ته وایي چې ستا د او ستا د دواړو ته انکار وکړه ځمکه یې همداسې پرېښوده د دې څوارلسمې صدۍ زما غوندې کس پې لس قرآنونه خوري لس ګواهان پې پیش کوي ولې مرګ هیر دی تاله په بازار کې د قسم دپاره اوس اوزه 1500 روپۍ باندې تاله ګواهي میلاویږي تا به پیژنیم نه تا ته به زه ستا دپاره قسم کوم په عدالت کې چې تا دا کار نه دی کړی ولې صرف وجه دا ده چې نن موږ په دې دنیا کې دغه شر او فساد کوو صرف وجه دا ده چې مرګ هیر دی زمونږ دا علما دا شیخان دا لوی لوی علما دی اکثر خلقو ته ترغیب کې دا یو خبره کوي چې مرګ باندې مذاکره وکړئ مرګ یاد ساته تا نه به بیا هیڅ کله د بل مسلمان حق سود رشوت دوکه فراډ د بل عزت او دا لمبرو والا دا به بیا ته نه کوې